د تریو سیز چې نوم واخلې اوبه ورې په خولې کې راشي. د الله نوم څومره خوږ دی، د الله نوم څومره قدردان دی، د الله نوم څومره ښکلی دی، د الله پاک نوم څومره مټاس والا دی، د الله پاک نوم څومره د احترام او د قدر والا دی او څومره روحانیت دی پکې. نو ته چې د الله نوم اخلي نو د الله د نوم سره به ستا په خوله کې مټاس نه راځي. د الله پاک د نوم اخستو سره ستا په دې ژبه کې به د شاتو په شانتې خوند او ذایقه نه راځي، ستا په دې مخ باندې به نورانیت نه راځي، ستا په دې جسم و جان کې به یو نوې تازګي نه راځي. ولې به نه شانتې داسې په تنهایۍ کې ځان له یو ځای کې په یو ګوټ کې ناسته کول، مراقبه کول، د الله پاک عبادت کول یا خدای تعالی په دې کل کائنات کې غور و فکر کول، دا د انبیاء کرامو د سنت طریقه وه. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د نبوت د اعلان نه وړاندې باقاعدګۍ سره غار حرا ته تلو او هلته کې به د الله پاک په کائناتو کې غور او فکر کو. په دې باندې اجماع ده چې عبادت به کو، خو عبادت څه شو؟ د الله پاک په دې کائناتو کې غور او فکر کول. لک شانتي یو ټایم داسې مقررول، دا زموږ د بزرګانو یو طریقه ده چې دی غلی شانتي کینی او د خدای تعالی په یادګیرنه کې خپل ټایم او وخت لګی. سمو خیال لري چې یو انسان الله یادی په یو ځان لځای کې نو په هغه باندې به اثر نه کیږي، د هغه په دماغو به اثر نه کیږي، د هغه په سترګو به اثر نه کیږي، د هغه په زړه باندې به اثر نه کیږي، د هغه په ژبه کې به اثر نه پیدا کیږي، د هغه په مخ باندې به نور نه پیدا کیږي. ولې به نه پیدا کیږي؟ تاسو نه دي کتلی کله چې ما او تاسو د یو تریو شیز نوم واخلو، مثال په تور باندې لیمبو نوم هم واغشتو، د ګلګل نوم هم واغشتو، د دې ګلګل نوم اغستو سره زما او ستاسو په دې خوله کې اوبه راشي، د دې لیمبو د نوم د اغستو سره زما او ستاسو په دې خوله کې اوبه راشي. راځي که نه راځي؟ د تریو سیز چې نوم واخلې اوبه ورې په خولې کې راشي. د الله نوم څومره خوږ دی، د الله نوم څومره قدردان دی، د الله نوم څومره ښکلی دی، د الله پاک نوم څومره مټاس والا دی، د الله پاک نوم څومره د احترام او د قدر والا دی او څومره روحانیت دی پکې. نو ته چې د الله نوم اخلي نو د الله د نوم سره به ستا په خوله کې مټاس نه راځي، د الله پاک د نوم اخستو سره ستا په دې ژبه کې به د شاتو په شانتې خوند او ذایقه نه راځي، ستا په دې مخ باندې به نورانیت نه راځي، ستا په دې جسم و جان کې به یو نوې تازګي نه راځي. ولې به نه راځي؟ ستا په سترګو کې به د دې یو نوم الله، د دې یو نوم به خدای تعالی دومره اثر پیدا کی چې د هغې اثر به د سترګو نه هم ظاهریږي، د ژبې نه به هم ظاهریږي، د مخ نه به هم د ظاهریږي، د لاس خپو نه به هم د ظاهریږي، د تګ نه به هم د ظاهریږي، د کردار نه به هم د ظاهریږي، د گفتار نه به هم د ظاهریږي، د ناستې پاستې ولاړې ملاستې نه به هم د ظاهریږي. خو کله چې ته ځان له په یو تنهایۍ کې په یو ځای کې د خوږ الله نوم اخلي، نو موږ له پکار دي چې موږ په تنهایۍ کې د الله پاک نوم اخلو. الله 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 الله. یقینا چې دا به زموږ د دنیا هم فایده وي او د آخرت به هم فایده وي.